الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران شروع. مخیاتونو کی تذکرہ اکڑا دا خلقو اللہ رب العزت ذلیل اکڑا دی وجہ نچی دی دنیا طرف تا رغبتو دا تذکرم کافران د یو بل د لیدو خبره وپکې چې لیدل دی دوی لره دوچند دوی نو دا دوی چاته وی مومنانو ته وی که کافرو ته وی نو دی وجه نه پکې احتمالات پکې دي. بیا خبره داده چې یو حال د ابتدا د جنگو او یو حال د منځ د جنگو. نو جنگ کې جنگ چې کله شروع شو نو الله رب العزت وتا مسلمانان زیات کړو، زیات یو تخکارا کړو، روب په پریوت او ابتدا کې وتا کم ښکارا کړو د لپاره چې دی اون تختی. داسې مسلمانانو ته کافران کم کړو د دې لپاره چې د دې همت بلند شي. دا خو لږ خلک دی خو زمونږه من خو یو په بدله د لس کې مقابله کو نو یو په بدله د دوو کې د دریو کې هاړو شي نه ده. دیو جنا مومنان ډاډ شو، کافرانو په ابتدا کې هډاړو لیکن روستو هغه چې اولیدل چې د مسلمانان خو زیات دي نو داغه وجنا په زړه کې روب پریوت او داغه وجنا شکست یې خوړو. دا شکست چې ول ورکون هم الله باذن الله وي والله يؤيد بنصره من يشاء. نو الله رب العزت مضبوط کړو او هغه نور چې کم د مال او دولت د اسلحه او د کثرت د ډیروالي په ګمان کیو په دغه تکبر او په لوی کیو ناغي تباش. ورپسې د تذکرہ داغم کوله چې دنیا کې خلق سکی دنیا ته آسکی آخرت پریدي. الله وی دنیا ته مخ کو دمرا بلکې آخرت طرف ته مخ کا. دا څومره سيزونه چې دي دا ټول متاع الحیات الدنیا سامان دې دې ژوند دنیوي لګوند کې ده. آخرت غوړه ده باقی پات کې دن کې ده هغه ډیر ده. نو آخرت کې چې کله نعمتونه نه هغه بیا ډیر زیات دي، عذاب دے نو عذاب هم زیات تے. نو دیو جن آخرت د پاره کار کول پکار دی. د جنت تذکرہ موکړه، جنت کې د نعمتونو جنت کې د ملګرو تذکرہ موکړه. دنیا کې مؤمنان څه چل کوي الله باندې اعتماد دے، الله باندې بروسه ده. کار چې کوي نو هم د الله رب العزت په حکم باندې کوي
الله رب عزت جو تسخو دلیل نه کوي دې ځینه اوس دلیل پیش کوي دلیل وحی په دعوه باندې مخکې موږ ویلو یو مسله د توحید ده بل مسله د رسالت بئی بل مسله د جهاد او د انفاق فی سبیل الله بئی الله گواہی کوي دغه خلق راغلیو نجران نه چې کوم خلق راغلیو ناغي خبره پټولا اونو چې گواہی پټي خبره پټي نو دا بس حق شي دی بس کامیاب شي حق کار کول پکار دی گواہی کول پکار دی په دې باندې کوم چې حق خبره ده ورپسې د اسلام خبره کوي د دین خبره کوي اختلاف چې پکې چا کړل نو دا خو باغیان دي بغیم بینهم وی دا خو بغاوت والدي دا خو باغیان خلق دي بیا تذکرہ دا صداقت دا رسول کئی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ داخل کو لد دعوت تذکرم کئی اللہ قل للذین اوتوا الكتاب والأمیین أَأَسْلَمْتُمْ تاسو خبر منی کنا منی غاڑک دی کنک دی اسلام قبل ہوئی کنا نو کہ اسلام قبول کو نہ ہدایت پا نراغلا او کنا نو تابع انسا نقصان نشتی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو گواہی کرلا اللہ سی گواہی کرلا دا دے خبر ایچ لا الہ الا ہو نشت لائق دے بعد سوا دا غنا بل الہ نشتی بل معبود نشتی بل دا عبادت لائق نشتی بل دا آواز کول لائق نشتی چاہت اصل آوازو کی امداد غواړي نو دا غي الله نه بغواړي اعتماد کې بروسه کې نو پاغي والله بکې ير کې نو دا الله نه بکې نو شهید الله انه الله دا گواہی کړل نو دا بیان کړل انه لا اله الا هو چې نشته لاغ دی بعد سوا دا غنه بل والملائکه ملائکهم دا گواہی کړل و اولو العلم او علم والهم دا کړل نو سوچ دا گواہی نه کوي نو جاهل له نجران نه چې کوم خلک راغلي نو دی چې دا مسله د توحید نه مني نو دی خو جاهل دي دا چې نه بیانوي نو جاهل دي او چې نه مني نو بیا خو کافر دي و اولو العلم علم والهم قائما بالقسط په داسې حال کې چې الله کلک دی په انصاف یا قائم بالقسط دا هر یو خبره چې کوم کینو دا د انصاف خبره کوي الله کړلانو د انصاف خبره کړلان ملائکم کینو د انصاف خبره کوي اهل علم کینو هغه د انصاف خبره کوي خبره دغه د چې لا اله الا الله نشته لایق دی باندې سوا دا غنه بل لا اله الا هو العزیز الحکیم دلیل وحی ذکر کا نور پسې د عقل خبره وکړه نور پسې آخر کې نتیجه راو باسي مخ کې وي شهید الله انه لا اله الا هو نو دلته بیا وایي لا اله الا هو العزیز الحکیم نتیجه دا د نشته لاغ د عبادت سوا دا غنبل هغه الله عزیز دی غالب دی حکمت والا دی الله غالب دی الله زورور دی بل څوک په الله باندې زورور نشتی که څوک پیر ته وای که فقیر ته وای پیغمبر ته وای که ولی ته وای هر چا په باره کې چې وای نو الله باندې څوک غالب نشتی ان دین عند الله الاسلام یقینا دین ډېر شي ادیان دي نو الدین معنی هغه دین مقبوله هغه دین چې الله ته مقبول له نو عند الله د الله په نسبانه الاسلام هغه اسلام دی توحید دی الله ته چې غورا الله ته چې مقبول دین دی نو هغه دین اسلام دی
وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اکل خلق لګیاي اعتراضونه کوي، کله غلط تعبیرات کوي. الله وی اختلاف نه کړي هغه کسانو چې کتاب ولور کړی شوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر رسو دا غنه چې راغله دي ته د علم نه، علم ولا راغله، په راغله، خبر راغله الله طرف نه خبر راغې، علم راغې، په راغله، قرآن راغې، پیغمبر راغې. بغیم بینهم دا د وجه د زید نه په قرآن خپل کې، د وجه د زید نه په خپل مابین کې، د دې په منځ کې دا غي د وجه نه دی لګیا دي. نو دا خبرې کوي دغه يهوديان مبارک، نصرانيان مبارک مخکې الله ویلو چې د خلکو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا نور راغله نو دی بوي یا الله راوي لګي، او کله برازي چې موږ په ایمان راوړو، لیکن چې کله راغې دی او په جندهم لیکن انکار یې وکړو، وې نه مونږ ولې کوس دې اومنه نستا مشری ختميږي ننوم دغه دا سمرا ډلې جوړې شي دي. نو که خبره اومنه نو ډلې ختمي، نو چې ډله ختم شي نو زبا کومه سو زما مشری ختم شوا، چې ډله ختم شوا نو زما مشری ختم شوا، او چې زما مشری ختم شوا زما ما ته بیا څوک واخم نه چي انو خلا پرې دا بیا مدبای سوک سکی. دیو جنا دی لګیا دی په دې باندې کله کله د اتفاق او د اتحاد خبر راځي، دی وای مونږ نه کوو اتحاد، اتفاق نه کوو. کله به نور شرطونه جوړ کی اتفاق وکاو، خو په دې وکاو، په دې وکاو، په دې وکاو وای نه. ورستو دیکھے براشی دی صورت آخر دی پارے آخر کی قل تعالو راشی آغی خبری تراشی سوائم بیننا و بینکم چیز ما استاذ پا منز کے اتفاقی خبر دا پاقی بانی اتفاق کو. نو اتفاق او اتحاد چکیږي نو هغه د الله په خبره باندې کی، د الله په کلام باندې کی، په حدیث باندې کی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلام باندې، دا په خبره باندې، دا په حدیث باندې کی. اتحاد په نور خبر نه راځي. مسلمانانو منځ کې چې اتحاد راځي، اتفاق راځي، نو قرآن او سنت باندې برازي. مخکینی ادیانو اغه سره چې اتفاق راځي نو په توحید باندې راځي، توحید باندې اتفاق راتلی شي. ولی هغه منی کنه توحید هغه منی، تاسو یې منئ. هغه کې یو کمه ده چې هغه پیغمبر نه مني، ناراضه اتحاد کو کنه په کلمه توحید باندې کو. توحید دا الله رب العزت وینا ده، دا الله یواله ده. ناغ الله کتاب را لګل، لیکن کتاب را لګل، قرآن را لګل، مخکې انجیل را لګل، نو زبور را لګل، نو تورات را لګل. پای کې مسلې به یې کنه په دې باندې حل کو کنه، دا الله په کلام حل کو. هغه مخکې دا الله رب العزت طرف نه را لګل شي کتابونه، نو دام دا الله کتاب دی، نو په دې باندې مسله حل کی. فإن حاجوک ما جاءهم من العلم بغيا بينهم د وجد حسد نه په خپل منځ کې. ومن يكفر بآيات الله، اسوک چې انکار کوي د الله د آیاتونو، فإن الله سريع الحساب، نه یقینا الله دې ډېر زر حساب کوونکې، الله به ډېر زر حساب کوي. حدیث کې راتلو د نیمه ورځې په مقدار باندې الله به دې ټول خلکو سره حساب کړي، بس دومره لږ سات کې ما وتا حساب نو شو کوله، ما وتا د خپل کور حساب چې شروع کې نا په دومره سات کې نه کیږي، یې بار ورځي پکار. الله دې ټول انسانیت سره
ټول مخلوق سره ټول انسانانو سره به حساب کتاب کړي پیریانو سره به کړي خبره خلاص شي وان الله سریع الحساب یقینا الله دې ډېر زری حساب کوونکې یا کله داسي الله رب العزت ډېر زری حساب کوي او ته خلاف کې خلاف کې لګیای نه الله به راونی سي نه الله رانی ول بیا ډېر زر دی ها څومره دی مهلت دې څومره دې مرګ پورې دینو زیات نه زیات کله مر نمخ کې راونی سي فین حاجو کا کدا خلق ستا سره جګړه کوي دین اسلام کی جګړه کوي توحید کی جګړه کوي صداقت د پیغمبر ذکر کوي چې او دا پیغمبر رښتونه کې پیغمبر دی فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وتوا ما غړې خو دي دا اسلمت وجهي لله ما تابع کړل خپل مخ یې خپل ځان خپل نفس الله تا ومن اتبعن او چا چې زما تابعداري کړل داغي هم دا نفس ته بدن دے مخ دے سر دے دا ټول الله ته تابع کړلی فقل اسلمت ما ځان تابع کړل خپل ځان می ټول تابع کړل نو سر چې چتر طرف ته رواني کم طرف ته چې رواني نو ټول بدن پای پس رواني ومن اتبعنا اس چا چې زما تابعداري کړل ناغیم خپل ځان تابع کړل الله تا سورۃ یوسف کی راضی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی او ز دعوت ورکوم بصیرت سرا ادعو الی اللہ دعوت ورکوم اللہ طرف ته علی بصیرت په بصیرت باندې په دلیل باندې ومن اتبعنا سوچ زما تابعداری کی ناغیم دعوت چې ورکې نو د توحید طرف ته ورکې نو په دلیل باندې ورکې اگر ته په پارټي کې ولې وې خبره مو خو پلان کې پکې دینو دا دلیل نشو دا و دې په اړند سورلې باندې سور دی ښا نه ته ولې په دې جماعت کیه ولې په دې ډله کیه زګه چې په دې کې حقانیت ته په دې کې د خلکو اصلاح ده پدې کې د خلکو خیر خواهی ده زکه پکې دانه چې پلان کې پکې د زبکه زکه نو دا للهیت نشو دا خو شخصیت پرستی شو وقل للذین اوتوا الكتاب وایا کسان د کتاب ولورکړې شه دې ولومینا او امیانو تا عوام خلکو ته داسې وایا اسلمتم آیات سغاړې خو دې الله تکنا اسلمتم آیا تاسو د الله خبره مانی تاسو ایمان اسلام یو قبول کړل تاسو خپل غاړه الله ته خو دي دا فین اسلموا کدی غاړه کې خو د الله ته فقط اهتدون یقینا په هدایت شو غاړه الله تقدی نو ټیک دا په هدایت دي وین تو لو کدی شاکړه کشائکڑا خلاف کو ایمان اقران اور اسلام قبول نہ کو نو دی لما عذاب ورکړی شي یاو تولو نو دی گمراه شي چې کله مخ واړو نو گمراه بشي نو تولو نو عذبوا یا تولو نو ضلوا فإنما عليك البلاغ یقینا پتا ما خو صرف رسوانا دا خبر رسوا رسول سورۃ مائدہ کی راضی التگی بلغ ما انزل الیک رسوا آغا چی تا کم سنازل شیدی کم سنازلی دا رسوا فإن لم تفعل کتا دا سکارو نکو فما بلغت رسالتا نو تا بدا پیغمبر حق نہیں ادا کرے سچی تا رازی سچی راغل لی دا بطول ہر سا بیانے ہر سا برس ہے اللہ فإنما علیک البلاغ یقینا پتا ما دا رسول لازم دی چا وای چې لازمی نو هغه بیا اجرت اغسل پاغي باندې صحیح نه دیو جنا انبیاء علیہم السلام اعلان کړي ما
ما سألتکم من اجر، ما ستاسو نه چې په تر اوسه پورې څه اجرت نه دی غوښتلی، څه دیاړي مې نه ده غوښتلی، څه اجرت مې نه دی غوښتلی، تنخواه مې نه ده غوښتلی، فیس مې نه دی غوښتلی. ان اجر الا علی الله، زما اجر په الله باندې، الله به راکوي. ستاسو نه غواړم بدله، نه غواړم سینه، نه غواړم. فإنما علیک البلاغ، هر پیغمبر دا خبره کړله. قرآن کریم کی چې ګورئ نو ځای په ځای باندې راځي، مختلف انبیاء علیهم السلام بارکی. کله وایي ان سألتکم فهو لکم، وایي که ما چې ستاسو نه اجرت غوښتلی نو هغه ستاسو. کله وایي نه غواړم، ما اسألکم علیه من اجر، ما نه دی غوښتلی پرې باندې څه اجرت، تنخواه مې نه دی غوښتلي، اړه مې نه دی غوښتلي. فإنما علیک البلاغ، یقینا په تا باندې خو صرف رسونه ده. وس هغه مني که نه مني هغه جوړ دی، هغه خوښه ده. تا دپاره ستا باندې حکم دا دی، ستا باندې لازم دا دي چې ته به رسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خبره رسوله تر دې پورې چې آخري وخت نږدې شو. حج موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړي، الا هل بلغتو، اے ما تاسو ته خبر راو رسوله کنا. ټول ویاو په یو جواب باندې، او تا راو رسوله، تا حق ادا کړل، خبره خلکو غوږونو ته رسېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پیر تپوس کې آسمان طرف ته ګوته نسی او خلکو ته را کګي، و یا الله ته گواه اوسه دا خلک څه گواہی کوي، یا الله ته گواه اوسه دا خلک څه اقرار کوي. دا خلک څه وایي؟ دا خلک دغه وایي چې تا خبر را رسول الله. الله رب العزت مو فرمایل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او نن ورځې ما ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کو، تاسو ته در ورسېد، ستاسو دپاره مې دین اسلام غوره کړلی. رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام مې ستاسو دپاره غوره کړلی. تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کړلی. فإنما علیک البلاغ، یقینا پتا باندې خو صرف رسونه ده. والله بصیر بالعباد، الله لیدونکی دی په خپلو بندګانو باندې. د الله بندګان یې څومره چې دي نا ټول الله ایني، بیا خاص کر نظر د الله چې دی ناغه په خاصو بندګانو باندې دی چې هغه مؤمنان مسلمانان دي. هغې چې څه کوي نو د هغې هر عمل هغه لیکلی کېږي او د هغې خیال ساتلی کېږي، د هغې یو بدله ورکولی کېږي. کافر چې دی نو د هغې خو عمل پاتې کېږي نه. والله بصیر بالعباد. ان الذين يكفرون بآيات الله، یقینا کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه. دلته کې یو قسم قبایح ذکر کوي دا چا خبره نه مني. دویم په دې کې تشجیع ورکوي مبلغ ته، خلق بلګیایي. د پیغمبر سره به دشمنی کوي، د حق پرست سره به دشمنی کوي. سوچ حق بیانوي دا سره به دشمنی کوي. نو الله وایي دله سیر ورکړه د جهنم نو ستا دپاره جنت. یو ذکر کوي بل حذف کوي که نه. نو تشجیع ورکوي او ته چې ته په دې خبرو باندې سست نشې، په دې خبره باندې چې ته دا خبرې پرې نه دی، دعوت پرې نه دی، خبره رسوه. څه چل شوی دلته کې خبره کوي. الذين يكفرون بآيات الله، کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه. ويقتلون النبیین بغیر حق، او قتل انبیاء علیهم السلام لرا په نه حقه. د پیغمبر قتل چې هغه همیشه د پاره په نه حق وي، بغیر حق. کله وایي په بې علمۍ باندې دې سړي ته پته نشته ځکه دی پیغمبر پسې راچوتېږي، پیغمبر سره جنګ کوي، پیغمبر خلاف کوي، پیغمبر باندې گزار کوي، بے علم دی کنه. نو یقتلون النبیین بغیر حق، نور ځینې کې بغیر الحق وایي.
نو یقتلون النبیین هغه سړی ورپسې چې راځي فبشر بعذاب علیم وي زیر ولورکه د عذاب درناک نو دغه سړی چې د چا د لاسه پیغمبر شهید شوی دی قتل شوی دی دغه سړی جهنمی دی دارنګه د پیغمبر د لاسه چې کوم سړی مړ شو نو دی جهنمی دی ويقتلون النبيين بغیر حق قتل انبیاء لره جنگ کوي جګړې کوي د پیغمبرانو سره په نه حقا د پته نشته نو لګیا دی نو جنگ کوي نو لګیا دی نو خلاف کوي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او قتل یا کسان لره چې حکم کوي په انصاف سره د خلقونه توحید خلقو ته بیانوي حکم کوي خلقو ته د انصاف حکم کوي خلقو ته د قرآن او د سنت خلقو ته حق مسله بیانې نو هغه سرم دی جنگيږي داغه خلاف کوي هغه باندې گزارونه کوي هغه قتلای باندې مفسرین لیکلي بنی اسرائیلو کې په یو وخت کې درسل ویخ انبیاء علیهم السلام موجودو هغه درسل ویخ انبیاء علیهم السلام د خلقو او وجل د ورځې په شورو کې بیا پسې نور را پاسې دل خلق عام هغه موږ ایمان راوړل دي چې کړي نو څه ګناه کړو څه جرم کړو نو وای چې یو سل او یا کسان را پاسې دل د دې په دغه پیغمبرانو په حمایت کې ناغه وسره مو وجل د ورځې په اخر کې چې ورځ ختمه ده نو دومره دي قتل نه کړلی سو کې وجلې حق پرسي وجلې پیغمبران هم وجلې نو هغه حق پرس عوام هم وجلې جرم سده ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او قتل یا کسان ورچ حکم کوي په انصاف سره د خلقونه فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ول ورکه د عذاب درناک اولئک الذين حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا کسان دي چې برباد دي اعمال د دې په دنیا او آخرت کې دنیا کې اعمال برباد دي د دې عمل ہوتا پیدا نه ملاويږي بدله ہوتا نه ملاويږي د نیکی وما لهم من ناصرین نه بيد دي لپاره څوک مددگار څومره نیک اعمال کده کوي هاي بدله ته نه ملاويږي هغه دنیا کې خبر خلاص شي داس دي رسیدلی سچې دي رسیدلی ولې دې چې کوم عمل کوي داغه بدله دته دنیا کې میلاویږي که ښه عمل کوي انسانیت خېګړه کوي همدردی کوي ناغه ته میلاویږي نور اخوا دا آخرت کې بیا دې لپاره څه بدله نشتی نیکا بل ځکه الله رب العزت وایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا دی چې سامل کوي سامل ناغه ټول منګر زولې دوړه الوزولې شوی دوړه دا والوزولې شو خبر اخلاص شو ستې پاتې نه دي د دې عمل هم کنه عمل کړل ناغم تل برباد شوی دی وما لهم من ناصرین نبی دې بار څوک مددگار شهید الله انه لا اله الا هو گواہی کړه الله د دې خبرې چې نشته لایق دی بعد سوا دا غنبل والملائکه ملائکم دا گواہی کړه او علم معلوم کړه قائما بالقسط پدا سے حال کې چې کړه دی الله په انصاف باندې پدا سے حال کې چې هر یو خبره چې کړه نو په انصاف باندې کړه لا اله الا هو نشته لایق دی بعد سوا دا غنبل العزیز غالب دی حکمت والا دی ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین د الله په نسبت اسلام دی توحید دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړه کسانو چې کتاب ولور کړی شوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر رسل داغ نه چراغ لدی ته علم د وجه د حسد نه زید نه په خپل منځ کې و من يكفر بآيات الله سوچ انکار کوي د الله د آیاتونو نه فإن الله سريع الحساب یقینا الله دې سری حساب کوونکې فإن حاجوکا کدا خلک جګړه کې استاسرا فقل اسلمت نو تو وایا ما تابع کړل خپل مزان خپل مخ می تابع کړل وجهیا وجه دا مخ دې سر دې
مراد ته ټول بدن دی خپل نفس دی نو ما خپل ځان تابع کړل الله تعالی ومن تبعنا سوچ زما تابعداري کړل زما تابعدار دي زما تابعداري کوي کړی دا وقل للذین اوتوا الكتاب او آیا کسان د کتاب ولور کړی شی دی ولو مینا امیانو تا اسلمتم آیا تاسو غاړه خو دې کنه فین اسلمو کې دی غاړه کې خود په دې ته د یقینا دی په هدایت شو وین تولوا کدی شاکړه فینما علیک البلاغ یقینا پتا ما صرف رسونه دا والله بصیر بالعباد والله دې لیدون کې په خپل بندګانو ان الذين يكفرون بآيات الله يقينا کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو او یقتلون النبیین بغیر حق او قتل انبیاء علیهم السلام در پناه حق باندې او یقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او حکم کوي کسان چې کفر کړي نو قتل انبیاء در پناه حق باندې او یقتلون او قتلای کسان یامرون چې حکم کوي بالقسط په انصاف سره په توحید سره من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ول ورکد عذاب درناک اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان چې برباد دي اعمال د دې په دنیا او آخرت کې و ما لهم من ناصر نو دې لپاره څوک مددگار الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي